بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله مولانا العظيم. محترمو د الله تعالی یو درې نومونه داسې دي چې د هغې څوک وظیفه کوي او څوک یې لولي، الله ورته د هغې ډېر فایدې ورکوي. یو د الله تعالی نوم دی الجبار. جبار معنی زورور او زبردست. دویم د الله تعالی نوم دی متکبر. متکبر معنی لوی ذات، د بڑای والا ذات. او دریم نوم د الله تعالی الخالق. خالق معنی پیدا کولو والا ذات. نو الجبار دا د الله تعالی نوم دی. څوک چې د دې وظیفه کوي یا جبارو یا جبارو، دا 226 پیری څوک ځان له رس کې وایي، نو دی به الله تعالی د ظالم د ظلم او د قهر نه الله دی محفوظ ساتي. او یو کس ولګي هغه ځان له ګوتمه جوړه کړي او هغې ګوتمې کې ځان له دکه نوم د الله ولیکي، خو په دې نیت باندې چې هغې بیا اودسه به بیا نه استعمالوي یا بیا اودسه یې له جزیه او بیا هغې وباسي، نو الله تعالی به دا کس دغه روب په نورو خلکو باندې غورځوي چې څوک یا جبارو یا جبارو دا وظیفه کوي یا جبارو په ځان له پای کې ولیکي. د دې وجې نه ځانو کتابونو کې راغلی دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ځان له ګوتمه جوړه کړې او په هغې کې لیکلي وکفا بالموت واعظا. دا مرګ چې دا یو لوی واعظ او نصیحت دی. او دویم نوم د الله تعالی چې دی نو متکبر دی. د دې وظیفه چې څوک کوي یا متکبرو یا متکبرو، نو الله تعالی به دا کس نه ډېر لوی عزت او قدرداني الله تعالی عطا کوي او ورکوي به وله. او دویم فایده یې دا ده چې الله به دی چې څه کامیابی څه کار دپاره یې لولي، الله به دله انشاءالله ډېر زر د هغې کار کې کامیابي ورکړي. نو لهذا چې څوک کثرت سره د دې وظیفه کوي یا متکبرو، الله باندې دا فائدې ورکوي. او دریم نوم د الله تعالی الخالق، یعنی یا خالق یا خالق وظیفه ده چې څوک دا یا خالق وظیفه کوي، نو الله تعالی به دله چې د هر قسمه آفتونو نه او د غمونو نه الله دی محفوظ ساتي. چې 2 ورځې د کم از کم دا وایي او 2 ورځې کې سهار او ماښام د دې وظیفه سلسل پیرې دا وکړي. 2 ورځې سهار او ماښام سلسل پیرې یا خالق یا خالق وظیفه څوک وکړي، نو الله تعالی به دی د هر قسمه آفتونو غمونو نه دی محفوظ ساتي. او دویمه فایده یې دا چې څوک دا وظیفه کوي، نو د لپاره الله یو فرشته پیدا کړي او دا فرشته یې د لپاره چې دې تسبیحات وایي، بخښنه غواړي، دل الله تعالی دا نیکۍ لیکي د هغې. او دریم دا دی فایده چې دا مخ په الله تعالی روښانه وګرځوي چې څوک یا خالق یا خالق دا وظیفه کوي. نو پکار دا یې موږ تاسو له چې دکه 3 د الله دا نومونه دي ښایسته چې د دې ورد کوو او جل جلاله ورسره و په سلم ځل باندې یا په دریم ځل یا په هغه شلم ځل باندې دغه جل جلاله نوم ورسره و. څوک چې زموږ دا خبرې اوري او دې باندې عمل کوي، نورو ته نشر کوي، ټول الله جزای خیر ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین.